او بعض علماء چې کوم دینو څه کوي طریقه داسې بیانې وی لوح محفوظ کې فلوح محفوظ کې چې کوم دینو دا د 15 شعبان د 15 چې ودانګو په دغه شپه باندې په لوح محفوظ کې محفوظ شوی انا انزلناه فی لیلة مبارکه نو دغه مبارکه او بیا لیلة القدر دفعه واحده بیت العزت اسمان دنیا ته چې راغلو نو دا د لیلة القدر شپه انا انزلناه فی لیلة القدر صحیح او بیا د اغینا پس چې مولانا صاحب دنیا ته چراتلو نو دا به په حضور پاک علیه السلام باندې سکل راغله دا بیا 23 سال کې چې کوم دې شي نازل شوی دی کله چې د حضور پاک علیه السلام عمر د 7 ورسېدل 40 سال دا اغینا پس حضور پاک علیه السلام چې کوم دې جبل نور ته لاړې غار حرا صدا غار حرا ده په غار حرا کې الله جل جلاله په حضور پاک علیه السلام باندې لومبني وحی را لګلی او هغه د سورې علق چې کوم دې لومبني 15 آیاتونو اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق او دا ورځ چې کوم دې مولانا صاحب د سوا د پیر ورځ واخه د سوا ورځ د پیر ورځ د سهار ټیمو د دې وجې نه حضور پاک علیه السلام د پیر په ورځ باندې او د جمعرات په ورځ باندې چې کوم دې نو د روزه اهتمام کو ته پوښتنه وشو د الله پیغمبر نه ولی وي په دې ورځ باندې چې کوم دې ماته نبوت ملو شو نه پیدا شوه نو حضور پاک علیه السلام بر دې ورځ د روزه اهتمام کو په عام معمولاتو کې بیان بل روایت کې دا راځي چې په دې اب تک د دوه ورځې دوه شپو کې چې کوم دې اعمال پیش کی داسیم کی نو بیا حضور پاک علیه السلام چې کوم دې نو دیار لسکالا دا په مکه معظمه کې تیر او لسکاله په مدینه منوره کې تیر کړو ها او په مکه معظمه کې تقریبا 86 سورتونه چې کوم دین راسو نازل شوي او به دا باقی چې کوم دین رسو دا په مدینه منوره کې نازل شوي او دا بکره سورت نازل شو کله به آیت نازل شو کله به لفظ نازل شو د بخاری شریف په حدیث کې دي چې کله الله جل جلاله دا آیت نازل کو حتا يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود نو په دغه ټیم کې چې کوم دین صحابه کرامو د ځان سره د اسود او د ابيض د پاره تور او سپین تارونه ساتل نو پای کې چې کوم دی عادی ابن حاتم رضی الله تعالی عنہ نو هغه پکيو نو چې رسول الله مبارک د پته ولګي چې دا ځکه نو بیا الله جل جلاله صرف من الفجر آیت نازل د سحر فجر سپین ناغه به فجر نازل شو ابيض